السلام علیکم. په پښتنو کې یو رسم دی او هغې ته وایي سواره. چې زموږ دا نوي کول د دې سوارې رسم نه خبر دی کو نه دی خبر او څومره دی خبر دی کو چاته پته وي. دې رسم ته په پنجاب کې ونی وایي. سواره یو داسې رسم دی چې هغې ډېر زیات ماشومانې جینکې ښځې تباه کړې او دا رسم د کله نه شروع شوی په هیسترۍ کې د هیڅ تاریخ نه دی، خو وایي چې په پښتنو قبایلو کې او په کلچر کې دا په صدیانو زوړ دی. سواره داسې یو رسم دی چې کله به د دوو خلکو څه دښمني وه یا جګړه وشوه او یو کس به د بل نه مړي وکړه یا به یې څه زیاتي وکړو، نو چې کله به جرګه کېناسته نو هغوی به بیا فیصله وکړه او په فیصله کې به یې دا وکړه چې د کم کس به د بل نه مړي کړي د ده باندې به یې څه جرمانه کېښوده د سورې په شکل کې او هغې کې به دا وه چې لکه دې شرمنده شي نو د ده د کور زنانه به د بل کور د چا چې نقصان شوي هغوی ته حواله کوله. خو هغې کې د دوی په کور کې خور وه که لور وه څه قسمه چې زنانه وه نو هغه به یې هغوی ته حواله کوله او هغوی به ډیرو زګونو کې قبوله کړه، ډیرو کې به یې واپس وله ورکړه او قبولوله به بیا په دې شرط چې هغې سره به یې نکاح کوو. ځینې زګونو کې به داسې وشو چې ماشومه به د شپږ اتو کالو وه، هلته به بل کس نه و نو د څلوېښتو پنځوسو کالو بوډا ته به یې هغه حواله کړه او د دې جینۍ ژوند به تباه شو. نه به پکې د دې مرضي وه د پښتنو د زد او د غصې د وجې به د هغوی بیا د کور زنانه په دې قبیحه رسم کې تباه شوې. نو دې رسم ته سواره وایي چې کم به په جرمانه کې د کور نه خور یا لور په جرمانه کې بل کور له ورکړه دې ته سواره وایي او دا به یې ورسره په دې د پښتنو د مشرانو یو ذهن جوړ کړی. زما خپل خیال دا دی چې ده دا جرم کړی دی نو پښتو کې خو ښځه لور خور ډېر د غیرت علامت دی، نو چې دې ټول عمر شرمنده چې دغه غیرت ده بل ته حواله کړو. خو هغې کې بل څه طریقه هم کېدی شوه نو دغه یې پکې یو ډېر دغه کړی چې ښځه لور خور دا به پکې ډېرې تباه شوې. هلته به د هغې ژوند ټول عمر د تکلیفونو ځکه چې هغې ته به یو مجرمه ګڼله چې ستا رور یا پلار زموږ سره زیاتې کړی او د په بدل کې ته راغلی نو دا ټولې بدلې به نه مونږ الو، نو د هغې به پکې ژوند تباه شو. بیا په 2001 کې قانون جوړ شو او په سورې باندې پابندي شو. په 2011 کې دغسې جرګې کولو والا باندې د جرم دفات به لګېده. اوس ډېر ځګونو کې ختمه شو دا جهالت، خو مخکې ډېر زیات و او دا جهالت په پنجاب په رورل ایریا کې هم دی چې هلته ورته ونی وایي چې داسې جرم وشي نو یو زنانه لور خور به په هغې کې جرمانه کې ورکړي. امید لرم چې د سورې د حقیقت نه به تاسو خبر شوي یې. ډېرو ځوانانو ته پته نه وه چې سواره څه ته وایي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوه نو شیر یې کړئ او دوستانو سره شیر کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ پې وکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.